أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دا اوس دریم نمبر قانون دی د ملک د اصلاح لپاره. دا درشتم رکو دا او پدې کې الله تبارک وتعالى دریم قانون او سلورم قانون د ملک او د وطن د اصلاح لپاره بیانوي. نو دا دریم قانون دی د ملک او د وطن د اصلاح لپاره او قانون دی د روزي چې دا روزه داسې عبادت دی چې په دې سره تزکیه د نفس پیدا کیږي، نفس په دې باندې پاکیږي او په دې کې اصلاح د افرادو ده، پردن د خلکو اصلاح کیږي او د دې افرادو نه اجتماعیت جوړیږي او په دې سره امن د نفسونو راځي په روحاني طریقې سره. نو دا شخصي قانون هم دی او اجتماعي قانون هم دی او پروژه کې پیدا دارا چې خلکو کې تقوا پیدا شي او دا مقصودی شی دی. دا د جهاد د لپاره تدریب دی، ټریننګ دی، د مسکینانو د احوالو نه به خبر شي چې باغی باندې څومره سختی تیریږي. انسان به مال لګي، لہذا دا د غمخوارۍ او د مال د لګولو ذریعہ د روزه د شیطان لارې په دې سره بنديږي. څوک چې یو میاش د خپل خلی او د خپل بدن کنټرول وکړي نو ټول کال ورته الله رب العالمین د نیکو توفیق مور کوي. نو روزه د نفس تزکیه پیدا کوي. نو اوس په دې آیت کې الله تبارک وتعالى د روزي د فرضیت خبره کوي او داغي پیدې ذکر کوي په اختصار سره. نو الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي، کتب علیکم الصیام پرس کړی شوی د پتا سو باندې روزي نیول. روزه د هجرت په دویم کال باندې د شعبان په میاشت کې پرس شوی ده. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه مدینه ته هجرت وکړ، دویم کالو د هجرت او د رمضان المبارک نمخ کې چې کومه میاشت دا شعبان پاغه میاشت کې پرس شو او حکم وشو چې تاسو به راتلون کې رمضان کې روزي نه سي او دا روزي د مخ کې نم وی، د اول نم وی، لکه اول کې ایام بیز وی، ایام البیز چې دا وسم مستحب دی او ثواب پکې ملاویږي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دریو روزو بارک وی چې چا دا روزي ونیولې نو گویا چې دا انسان ټول زمانہ څومره عمر چې د دې چې ټول عمر د روزي نسی دومره ثواب ورته ملاویږي. او دا د هر میاشتې په 14 15 باندې اسلامی تاریخ د هر میاشتې 14 او 15 دغه شان د عاشوري د ورځې روزم لاول کې وا فرض وا، خو بیا د دریو روزو د ایام بیز روزو او د عاشوري د ورځې روزه د دې د فرضیت ختم شو، د منسوخ شو او مکمله د رمضان المبارک میاشت د فرض شو. د رمضان المبارک د میاشتې روزي د فرض شوي او د نور بیا مستحبات وګرځیدل چې په نیولو کې ثواب میلاویږي او چاونه نیودل نو ګناه نه کیږي ځکه فرض نه ده. الله تبارک وتعالى دغه رمضان المبارک د روزي فرضیت بیانوي او داغي پیدي فواید په اختصار سره. الله یا ایها الذین، اے هغه کسانو آمنو چې ایمان مراوړې دي، کتبا پرس کړی شوی دی علیکم الصیام پتا سو باندې روزي، د رمضان المبارک روزي پتا سو پرس شوی دی.
کما لک څنګه چې کتبا پرس کړل شوی علی الذین پاغ کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکیو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ او تاسو کې تقوا او پرهیزګاری در پکې راشي کما کتب علی الذین من قبلکم لک څنګه چې پر شوی تاسو نه په مخ کې خلکو باندې دا تشبیه درې په شمار کې دا په وخت کې دا او دا مخکې په مخکې امتونو کې د آدم علیه السلام نو واخله تر د عیسی علیه السلام پورې په دې ټولو کې دا روزي داوی په خوانو امتونو کې روزه وا خو لیکن اگر چې داغي کیفیت بدلو په چا باندې 50 روزي وي او چا باندې دا سیوا چې هغه باندې ایامي 20 صرف فرض وي فرضیت د روزو په هر دور کې وو په چا باندې صرف عاشورا وا فرضیت په هر امت کې خو لیکن ترتیب هغه داسې نو لکه څنګه چې د امت کې کم ترتیب ته دروجو او الله رب العالمین پیدا ذکر کړلا چې په دې سره تقوا پیدا کیږي په دې سره د الله رب العالمین د خلاف نه انسان بچ کیږي که حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنہ روزه ډال دی په دې سره تر جهنم نه بچ کیږي شي خو دې روزه نه کوم روزه مراد د هغه روزه چې هغه په صحیح طریقې سره ونیول شي او کم آداب د روزي چې دي د آداب او خیال وساتل شي حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه چې څوک په روزه کې دروغ پرې نه دي او دا شان د دروغ کارونه پرې نه دي غلط کارونه پرې نه دي نو هیڅ حاجت نشته چې د خوراک او اسکاک صرف بند کړي دي اسی ځان وګه کړي دي اسی ځان تګه کړي دي او ګناهونه نه قلاري پدې کې خو شیطانان تړل شي نیکی پکې اساني ګناهونه ګراني خدای بیا هم ګناهونه کوي نو دا انسان ته د روزي چې کوم پیدا دا ورته نه ملوي ورپسې الله وی ایام معدودات پدې کې تسلی ور کوي چې دا یو څو ورځې دي مشکل کار نه دی او بیا د روزي د رخصت د پاره عذرونه او د پیدي حکم الله تبارک وتعالى بیان کړی دی الله وی ایام معدودات دا یو څو ورځې دي شمارل شوی ایامن څو ورځې دي معدودات شمارل شوی پمن پس ارغه څوک کان منکم چې وستا سنا مریضن بیمار او علی سفرین یاوی په سفر باندې په عدتون نو لازم دی په د باندې شمار من ایام اخر د نور رزو الله رب العالمین هغه عذرونه بیانوي څوک بیمار دی د بیماری نه مراد هغه بیماری ده چې د دې روزي په نیولو سره د انسان هلاکیږي یا د روزي په نیولو سره د انسان د مرض زیاتیږي مرض ډیر زیاتیږي او دغه شان د کیا دغه انسان د داسې دی چې هغه په دې سره هلاکیږي پروژې سره او دا څنګه پته لګي دا چې کله ماهر طبيب او خيار ډاکټر د انسان ته وایي چې کله او خيار ډاکټر انسان ته وایي کته دا روزونه ودلا نو په دې سره د دنیا نتلیم شي د مرګ پته خونه لګي خو لیکن حالات د سیدی او استاد بدن دا کیفیت دا سیدی دغه شانتا سره بیماری په دې سره زیاتیږي نو الله تبارک وتعالى دا عذر وګرځاو چې خیر دی په دې وخت کې روزه منسا د سفر نه مراد د مرض نه مراد دغه مرض دی چې زیادت د مرض راځي او یا انسان په هغه سره هلاکیږي سفرم عذر دی د سفر نه مراد سفر شرعي دی الله وی یا ای تاسو په سفر باندې نو بیا هم خیر دی رخصت دی قضا برا وګرځوي چې کله د مرض نه خشوي او یا د سفر نه بیا کور تراغلی حالت اقامت تشوي نو بیا خیر دی روزو بیا ونسی د سفر نه مراد
سفر شرعي دی چا پنځ د درې امامانو باندې د امام شافعي امام مالک امام احمد رحمهم الله داغي پنځ باندې دا 14 پرسخه دی 16 پرسخه او هر پرسخ چې کوم نو دا 3 میله دی نو دینا 48 میله ساس شو 48 میله او میل چې کوم نو یو میل دا 12000 قدمونه یعنی دا 4000 قدمونه 4000 قدمونه چې انسان واخلي نو دغه ته شرعي سفر ویل کی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې 3 ورځې مزل یو انسان چې کوم نو مزل کوي او په 3 ورځو کې هغه ترسي نو بس دغه شرعي سفر دی چې دومره اراده باندې انسان ووته نو دا په سفر کې شو الله رب العالمین فرمایي ایام معدودات دا یو څو ورځې دي شمارل شوی پمن کان منکم مریضا نو پس هغه څوک چې وستا سونه بیمار او علی سفرین یاوی په سفر باندې فعدتون نو لازم دی په د باندې شمار کول من ایام اخر د نور ورځو دا د خیر د پریدي او بیا به قضا راو ګرځي وعلى الذين او پاغه کسانو باندې یطيقون او چې طاقت نه لري د روزي پیدیتون پیدیا ور کول دی طعام مسکین خوراک د یو مسکین دې کې مختلف توجیهات دي او یو دا الله رب العالمین فرمایي وعلى الذين او پاغه کسانو باندې یطيقون چې طاقت د روزي نه لري په معنا د لا یطيقونه سرا چې طاقت د روزو نه لري روزه نشینی ولې پیدیتون پیدیا ور کول دی طعام مسکین خوراک د یو مسکین یو توجیه کې علماء دا کړلا چې چون کې هغه کسان چې طاقت د روزو نه لري نو پاغي پیدیا دا چې خوراک د مسکین دی دا د شیخ پانی د هغه بوډا او د هغه بوډۍ د پاره چې داغي د خکېدو او بیا د صحتمن کېدو داغي امید نشي کېدی بالکل ختم دی مرض الموت کی دی او یا بالکل پکټ باندې پراته دیو بیا د پاسېدو امکان نشتا نو هغه خیر دی د روزي طاقت نه لري نو پیډیا دی ورکی او پیډیا د یو مسکین خوراک چې یو غریب پاغي باندې مول شي د سرسایه په مقدار باندې یو سرسایه او د سرسایه پته بیا لګي چې کله رمضان المبارک راشي پای کې به حساب لګي د 2 کیلو نو پیډیا د طعام د مسکین خوراک د یو مسکین او بل توجیه کې علماء دا کړل چې دا چون کې په ابتدا کې دا سیوا چې الله رب العالمین د اختیار ورکړو چې څوک روزه نیولې شي روزه دی ونسی او روزه څوک نه نسی خ طاقت لري خو نه نسی او پیډیا ورکینو پیډیا ورکولې شي خدای په ابتدا کې او بیا د خبره منسوخ شو دوا قوال دا شو او دریم دارې چې دې آیات نه مطلب دارې چې پاکستان باندې چې طاقت د روزو لري نو سار کې دی روزه و نسی او بیا پیډیاتون پیډیا دی ورکی ما خام کې طعام مسکین چې خوراک دی او مسکین دی ما خام کې رچاله روزه ماته ورکی او سلورم قول پکې دا دی چې دینه مراد سرسایه ده چې پاغه کسانو باندې چې طاقت د روزو لري نو روزه دی و نسی د رمضان او بیا اخیره کې چې کله اختر راشي نو پیډیاتون طعام مسکین پیډیا ورکول دی چې خوراک دی او مسکین دی خو ظاهر دادا چې دینه مراد دغه دا خبره ده چې دی یو انسان د روزو طاقت نه لري او بالکل چې کوم نه دی د مرض نه اوس خکیږي نه نو په اغل باندې لازم دي چې پیډیا ور کوي نو معنا دا څه شو وعلى الذين او پاغه کسانو باندې یطيقونه چې طاقت نه لري د روزي پیډیاتون پیډیا ور کول دي طعام مسکین خوراک د یو مسکینا پمن پس ارغه څوک تطوع چې په خوشحالي سره وکړه خیرن سنیکی په هو خیر له نو دا غوړه دا داغه د پاره خوشحالي سره نیکی وکړه اشاره ده خبره ته چې د باندې لازم او چې یو مسکین ته یو غریب ته خوراک ورکی او کده 2-3 ته ډیرو ته خوراک ورک دا ول بهتره خبره ده وان تصومو دا چې تاسو روزه ونسئ خیر لکم نو دا ډیر غوړه دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچرت تاسو پویږئ یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مراوړې دي
کتبا پرس کلی شوی دی علیکم الصیام پتا سبان دی روجی کما لک سنگ چی کتبا پرس کلی شوی دی علی الذین پاغ کسانو باندی من قبلکم چستاسو نمخکیو لعلکم ددید پارا چتاسو تتقون متقیان شئی پریزگاران شئی ایام معدودات دا سور زیدی شمارل شوی پمن پس ارغسو کان منکم چی وستاسو نمریضن بیمار او علا سپرین یای پا سپر باندی پا عدتون نو لازم دے پا دباند شمیر کول من ایام اخر دنورو رزو وعلى الذين او پاغا کسانو باندی یطویقونو چی طاقت دروجو نلری پیدیتون پیدی ورکول دی طعام مسکین خوراک دیو مسکین پمن پس ارغسوک تطوع چی پا خوشالی سرو کی خیرن سنی کی پهو خیر اللون دا غردا دا غد پارا وان تصومو دا چی تاسو روجو نسی خیر لکم دا دیر غرد استاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچرت تاسو پوئی گئی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك